پاکستان چې دی یو آزاد ریاست دی، آزاد ملک دی. د دې لپاره زموږ مشرانو خاص کل پښتون قوم ډېر قرباني ورکړلې، خپله وینه تویه کړله، شهدا و پکې زموږ ډېر مشران پکې شهیدان شوي. دا ډېر په قربانو سره راغلی دا ملک. موږ ډېر قربانیانې زموږ مشرانو پکې ورکړلې، ډېر په سخته موږ دا ملک ګټلی. نو موږ له پکار دی اوس د نور کشران مشران ټول چې موږ په دې باندې فخر کوو په خپل ملک باندې، د دې خیال به ساتو، حفاظت به یې کوو. تاسو که د دنیا په مخ وګورئ چې کم ملکونه آزاد نه دي لکه فلسطین، کشمیر، په هغې کې ظلم روان دی د خلکو سره، تباهي پکې روانه ده. نو زمونږ خو الحمدلله دا وطن آزاد دی او موږ د دې باشندګان یو. بحیثیت وکیل خو زه دا وایم چې اکثر خلک زمونږ د دې وطن یا زمونږ د ادارو یا د دې تصحیح کوي. نو زمونږ بنیادي موږ د خپل حکومت نه سره مخالفت کولی شو، خو د ریاست سره نه شو. د ریاست د ادارو به احترام کوو، د ریاست د ادارو د احترام سره سره د دې وطن د دې د ترقۍ په پرمختګ کې به خپل کردار ادا کوو. دا موږ په ډېرو قربانیو باندې په ډېر ایفرټس باندې حاصل شوی دی او د هغې ایفرټس د وجې نه موږ نن سبا دلته کې یو آزاد ملک کې اوسېږو. موږ ته هر قسم فریډم دی، هر قسمه ازادي ده، که مذهبي ده، که سیاسي ده، که معاشي ده، که هغه کلچرل فریډم دی، هر قسم فریډم الحمدلله موږ په یو آزاد ملک کې ساه الو. نو موږ له پکار دی چې په دې ملک پرمختګ لپاره ټول رایوځای شو او د ملک مخکې د وتلو لپاره خپل هر قسمه ایفرټ چې کوم دي ټول وکړو موږ او د دې ملک روح سره موږ ځان کنیکټ کړو، د دې ملک په تاریخ باندې موږ ځان پوه کړو او د مشرانو چې کوم میسج و په هغې باندې ځان پوه کړو او دا ملک چې کوم دی مخکې د تلو لپاره خپل ډول کړو. که زمونږ دا وطن سواد چې کوم دی که دې ته دا ټورسټ راځي یا د دې څومره ښکلا ده، د دې په شا باندې وجه صرف د ځنګلاتو ده. که دا ځنګلات او دا اوبه د دې ځینې ختم شو نو دلته کې بیا خلک څه له راځي؟ دلته نور څه دي؟ دلته خو دغه ونې دي، شینکی دی، دغه دی. نو د دې د وجې خلک راځي، موږ هم دغه شي ته دلته خوشحاله یو. زما پیغام د 14 اګست په حواله سره دی چې کم از کم هر سړی یو ډکی نوی ولګوي او دا زاړه ډکو چې کومه کټایي روانه ده په دې د دې نه موږ لکه دا هم د خدای یو مخلوق دی، دا ولې مونږ ختموو؟ د دې نه مونږ ته تکلیف څه دی؟